ضرر یې څه دی؟ دا رجم دی. پوه شولې؟ دویم یو دیوال د لاندې ودروئ او یو پهلوانان راوړي دیوال تورواړ پکې دا دویم. دریم غر ته وخېږوئ ښکته راواړوئ چې ملاګانې مات کړي. څلورم ډیران دی، ډیران ته بوځئ په ډیرانه کې مړه کوي. دا هغه خلکو سزاګانې دي چې ټول هلکان دواړه بدعملي کوي. دویم قول دا چې د ولدځای نه مراد دی هلک او زنانه، د هغې حکم دی. او هغه دوه کسان چې راتلو کې بیا ورسوئ په توبې ویستله. څه مطلب؟ حد له ورکړی څه او د حد نه احناف څه چل کوي؟ نه مني څنګه چل کوي؟ دا چا ویلي چې دی حد نه مني؟ داسې ځان سره تجاربه ده. دا ما چې کوم ذکر کو دا حدود دي د څلورو مذاهب په دې طریقې سره مړ کې، په دې سره مړ کې، په دې سره مړ کې. حد زنا ولا مستده آیا بدعملی د زنا په شان ده کې د زنا نه اوچته ده که کمه ده؟ عین زنا یا به د زنا نه کمی یا به زیات. نو حد زنا ولا مری؟ حد زنا دا دی که د ښځې خاوند نه او د سړي ښځه نه وي، اتې دورې وه، او که خاوند او د سړي ښځه وه، نو دا رجم دغه حد دی. نور مرګ دی که په هرې طریقې سره خو دا یې حد نه دی. او که چېرته دا یې حد متعین وی بیا په دې ائمو خلاف ورته تو حد چېرته متعین زنا په باره کې حد متعین دی، په دې کې سره خلاف سره شته دی. خو د دې په باره کې حد متعین نه دی. څوک وایي که محسن او محسن وي نو دا رجم کې دی. چونکه احسان سے ګورې امام مړې کوي، د مرګ په باره کې عام مړ کوي، په ډیران کې مړ کوي، دیوال پر راوار کوي، غر دښته پر راوار کوي. دا اختلاف ولې پیدا کوي؟ که پیغمبر ولا حد ښودلی بیا خو سره اختلاف کېده نه. پیغمبر د زنا په باره کې حد ښودلی دی، قرآن د زنا په باره کې حد ښودلی دی. خو د دې په باره کې د پیغمبر نه معین حد نشته دی. نو دیو جنا د امامانو اختلاف پکې راغلی دی. او که څوک داسې وایي چې دې د مرګ احناف دې دا دروغ خو شولې دغه خبره دروغ ده، خو حد معین نه دی. وجنه د ائمو پکې اختلاف. والذان هغه دوه کسان چې راته وکړي بیا تستغفرهما ضرر ورسول دې دواړو ته این تابا که توبې ویستله د حد نه وروسته زنا یې وکړه، زنا نه وروسته حد له ورکړی شه، د حد نه اصلاح د عمل وکړه چې بیا به ذکر نه کوو. فاعرضوا عنهما اعراض کې دې دواړو نه بیا ورته داسې مه وایي چې وزناکاره وزناکاري دغه نومونه ته بیا مه اخله. بېشک الله کار دی تواب الرحیم، توبه قبلونکی مهربانه.